أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. پدی آیات مبارکو کی اهلی کتاب سره پنځمه وجه د قتال او د جهاد ذکر کیږي چې يهود نصارا سره جهاد او قتال ولی جایز دی. دا غي څلور وجوهات ذکر شول مخکې، دا اوس پنځمه وجه ده. دوسر قتال او جهاد ځکه جایز دی چې دو خلق د الله د لارې نه منې کوي او د دو پوه خلق، د دو مولیان او د دو پیران هغه د خلق مالونه په ناجایز طریقې سره خوري. نو په دې وجه باندې دوسر جهاد جایز دی. هر انسان چې په دې انسان کې دوه قسمه صفاتونه دي، یو ښه صفتونه او یو بد صفتونه. بیا په هر ګروه او هر ډلې کې ښه خلق او بد خلق موجود دي. نو په مشرانو کې چې هغه پیران د خلقو او پوه دي، مولیان دي، علما دي، نو په دې کې هم دوه قسم دي. یو پیران حق، علماء حق، او دویم علماء سو، پیران سو. حق پرست علما، حق پرست پیران هغه د خلقو اصلاح کوي او د خلقو تربیت کوي، د الله رب العزت حکم صحیح طریقې او صحیح معنو سره هغه بیانوي. او باطل پرست پیران او مولیان چې علماء سو ورته ویل کېږي، هغه د خلقو اصلاح او تربیت نه کوي. دا هغو مقصد د خلقو اصلاح او تربیت نه، خپل نوم کول، خپل نمایش کول، مال حاصلول او دنیا کې ځان له عہده حاصلول، ځان په خلقو باندې اوچتول، دا هغو مطلب دی. نو د یهودو نصاراو بعض علما چې هغه ایمان راوړو، نو قرآن مجید کې د هغو متعلق اعلان شو چې لیسو سوا، دا ټول برابر نه دي. بعضې د اهل کتابونو ایمان راوړونکي دي چې هغه کامیاب خلق دي، او بعضې هغه داسې دي چې اگر چې هغه په تورات باندې پوهېږي، په انجیل باندې پوهېږي، د الله په حکم باندې پوهېدونکي دي، لیکن د هغې باوجود هغه د الله د حکم مخالفت کوي او هغه د الله رب العزت د پیغام، د نبی آخر الزمان مخالفت کوي. د داسې خلقو متعلق راځي کأنهم لا یعلمون، گویا چې دو سره د علم نه ناپوه دي. او مفتی اعظم د پاکستان مفتی شفیع رحمه الله رحمتا واسعه هغه فرمایي چې کوم عالم خپل په علم باندې عمل نه کوي، نو دی داسې دی لکه چې دی جاهل دی، عالم نه دی. په مدینه کې د یهودو 10 علماو لوی مولیان، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایي که چېرته دا 10 مولیان د یهودو ایمان راوړي، نو په دنیا کې به یو یهودي پاتې نشي، ټول به مسلمانان شي. ځکه چې کوم یهودو هغه د دو متبعینو، د دو تابعداري به یې کوله، د دو په نقش قدم او د دو په حکم باندې روانو. نو که دو ایمان راوړو، نو د دو دا متبعین به هم ایمان راوړي او د دو دا اطاعت کوونکي، د دو په نقش قدم باندې تلونکي چې دا به هم ایمان راوړي. خو که دو ایمان را نه وړو، نو بیا هم ایمان نه راوړي. ولا تكونوا اول کافر به. الله فرمایي اول کفر کوونکي مو جوړوي،
چې اول تاسو کفر وکړو نو خلکو له الله پر راوشي بیا به هغه انکار کوي بیا به هغه کفر کوي. نو د یهودو نصاراو د مولیانو طریقې کار دا چې څه طریقې سره خلکو نه مالونه حاصل کړو څه طریقې سره موږ مالدار شو موږ ته جوار غنم وربشي ملاوي شي او موږ په دوی باندې مشران یو تو زموږ اتباع تابعداري کوي اگر که موږ دوی ته غلط حکم کوو غلط لار ورته ښیو. یأکلون اموال الناس بالباطل دو باطل طریقې سره د خلکو مالونه خوري ناجایز طریقې سره حرام طریقې سره ويصدون عن سبيل الله او خلق د الله د لارې نه منې کوي. والذین یکنزون الذهب والفضة سره زر او سپین زر جمع کوي سونا او چاندي ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم چې څه مال ورته راځي بس ځان سره جمع کوي نه زکات ادا کوي نه نفلي صدقه کوي نه نور څه د الله په لاره کې خرج کوي بلکې چې څومره راغلل ځان سره جمع کوي ځان سره یې ساري او د داسې مال متعلق راځي چې دا مال د انسان د لپاره وبال وي پر ورځ د قیامت. ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده مال جمع کوي او شماري لګیا دي چې 100 روپۍ شتلې 100 پیسې شتلې يحسب ان ماله اخلده او دته دا ګمان دی چې بس ما سره مال دی په ما به تکلیف نه راځي په ما که پریشانی هم راغله نو مال به خرج کوم تکلیف هم راغی مال به خرج کوم همیشه به دا مال ما وساتي دا ګمان دی لیکن دا مال دل نشي ساتلی دا دل هیڅ فایده نشي ورکولی لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا د الله د عذاب په مقابله کې د الله د فیصلې په مقابله کې د مال د اولاد دل هیڅ فایده نشي ورکولی. کوم سړی چې مالونه جمع کوي لګیا دی زکات نه ادا کوي صدقه نه کوي د الله په لاره کې مال نه خرج کوي فبشرهم بعذاب الیم الله فرمایي دوی د عذاب زیره د دردناک عذاب زیره چې الله رب العزت د دوی لپاره دردناک عذاب تیار کړی داسې عذاب چې هغه به درد ورکړي دونه یوم یحمى علیها فی نار جهنم او دغه مال دا به د جهنم په اور باندې ګرم کړي شي ورځ د قیامت دا مال دا به اور ته وغورځول شي دا به ګرم کړلی شي او دغه ګرم مال سره فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم دې سره به دې داغلی کېږي په ورځ د قیامت لکه دا مال د چې ګرم شو کله خسور شو نو دې مال سره به دې داغلی کېږي د په مخ باندې د په ډډو باندې د په شاګانو باندې دې به بیا داغلی کېږي او بعضې مال هغې نه گنجې مار جوړېږي انسان لپاره چې د زکات نه راکړي هغه مار راځي او هغه د مرۍ نه چاپېره کېږي او دله په تندي باندې ټک ورکړي چې زه ستا هغه مال یم چې تا به جمع کولم زکات به دې نه ادا کوو د الله په لاره کې به دې نه خرج کولم صدقه به دې نه کوله خیرات به دې نه کوو زه ستا هغه مال او دغه رنګې یو سړی دی د څاروي ساتل دي جانوران ډنګر دي د هغې زکات نه ادا کوي حدیث کې راځي پر ورځ د قیامت دا ډنګر دا به د باندې مسلسل ګرځي مسلسل ښکرو سره به وي چک به پرې لګوي مسلسل به په د باندې ګرځي داسې چورلې به په د باندې چې مخکیني ځي رستونی به راځي بیا به مخکیني راځي داسې تیریږي به په د باندې او چیچي به یومه وی به یومه ښکرو سره او ګرځي به هم له پاسه ځکه چې د مال خو جمع کوو مال خو ده وساته ولې د هغه مال حق دی نه ادا کېږي هغه مال چې کوم حقوق دي هغه حقوق نه ادا کوي مال یو سړي ته راغی دې کې زکات ادا کول دي بیا خپل مال ته لیدل دي چې زما د مال څومره دی نصاب ته رسي نصاب ته رسي نو صدقه فطر دی نصاب ته رسي نو په دې باندې قرباني ده بیا نفلي صدقه ده غریب سره تعاون کول دي د الله په لاره کې خرج کول دي داسې نه ده چې مال جمع کو نه زکات ادا کوي نه نفلي صدقات کوي نو دغه مال چې کوم نه زکات هم نه ادا کوي نفلي صدقات هم نه کوي دا به د لپاره وبال او دته به ویل کېږي هذا ما کنزتم لانفسکم دا ته چې نن داغلی کېږي کوم مال سره او هر طرف نه چې تا ته داغونه درکولی کېږي دا ستا هغه جمع کړی شوی مال دی چې تا ځان نه جمع کړی دنیا کې او تا به وایي چې دا به ما له فایده راکوي دا به ما د نقصان نه بچ کړي فذوقوا ما کنتم تکنزون پس اوس خپل د هغه جمع کړی شو مالونو هغه سزا چې دا هغه اوس کوي
یو طرف ته مال د انسان لپاره وبال ذریعہ جوړیږي خو بل طرف ته دا مال چې د انسان لپاره د نجات ذریعہ هم جوړیږي لکه یو انسان سره مال دی د دې مال حقوق ادا کوي دا مال دله د الله د اطاعت او د تابعدارۍ نه وباسي او دغه مال د دې نه د زکات ادا کوي خپل وخت باندې قرباني کوي صدقه فطر دی ادا کوي او غریب غرباو سره تعاون کوي د الله په لار کې خپل مال خرج کوي دا مال دا د لپاره د جنت ذریعہ ګرځي لکه عثمان رضی الله تعالی عنہ مالدار صحابي دغه سي نور صحابه مالدارو طلحه رضی الله تعالی عنہ مالدارو کله چې آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون خپل محبوب مال د الله په لار کې خرج کړي د حضور صلی الله علیه وسلم مجلس کې حاضر شو اے الله رسول زما فلانه باغ چې دی هغه ماته د ټولو نه زیات محبوب دی او داغه آمدنی د ټولو نه زیاته ده نو هغه د الله په لار کې خرج کړو عثمان رضی الله تعالی عنہ یو موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چندي اعلان کې هغه پاسي چې دومره مال بزرا کوم دومره خوان بزرا کوم دومره دراهم او دنانیر بزرا کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان کړي چې عثمان رضی الله تعالی عنہ په ځان باندې جنت واجب کو نن نرستو کده څه عملم کې هغه عمل به ته نقصان نه رسي هغه مال داغو د پاره د نجات ذریعہ ګرځي د فائدې او د نفع سبب ګرځي او دغه مال د چا د پاره د نقصان د وبال او د سزا سبب ګرځي یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو ان كثيرا من الاحبار یقینا ډیر د مليانو والرهبان او د پیرانو لا ياكلون اموال الناس خامخ خوري مالونه د خلق بالباطل په ناجایز طریقې سره دا ټول مليانو پیران نه چې کوم علماء سو او پیرانی سو دي ويصدون عن سبيل الله او منکی خلق د الله د لارې نه والذین یکنزون الذهب او هغه کسان چې دوی جمع کوي سونا والفضه او چاندي ولا ينفقونها في سبيل الله او نه خرج کوي دي لره د الله په لار کې فبشرهم نو زیر ورته ورکوي بعذاب الیم په دردناک عذاب سره زیر د خوشاله ورکول کېږي د غم نه خدا دوسره استهزاء او مذاق دي یوم یحمى عليها هغه ورځ چې دا به ګرم کړل شي فی نار جهنم په اور د جهنم کې فتقوا بها پس داغول کېږي په دې سره جباههم مخونه د دوی و جنوبهم او ډډې د دوی و ظهورهم او شاګانی د دوی هذا ما کنستم او دې ته ویل شي چې دا تاسو هغه خزانه ده هغه مال چې تاسو جمع کړی شي جمع کړو لانفسکم د خپل ځانونو لپاره فذوقوا پس سکای ما کنتم تکنزون سزا د هغه مالونو چې تاسو به جمع کول دا غي سزا وسکای